बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लअनुद दाइमुल बाक़ी अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह। क़ालल हकीमु फ़ी किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन व मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सलावत। हवरनो अर्जुनमो दरोजे दर इबादत तरबियती आसारों पर मुतालिक तो से खिदमत की सनत से पेश करल। रोज़ा यो तरबियती इबादत है, यानी इंसान ता बंदा ता दोनों इबादतों सलाहियत बिर करी, इस्तेदाद बिर करी। उदा खिदाइशी मो दरोजे ज़ातिया सारू बलू ज़ाती आसार यानी आगा द अगशी ज़ात न जुदा कीगी। असर वज़ई उतयाई असर ज़ाती उतयाई लका मार्ग ज़ाहर खुलने से या हरारत और सरा दो असर ज़ाती दे किदाइशी मु दा द नूरो इबादत द पारा द खुदाय अहकाम मनली द पारा सलाहियत जुड़वना इंसान की बंदा की दाद रोजे मु किदाइशी ज़ातिया सारू बलू वेले आदि द पारा सदक़े मुबारक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अखपली ज़िम्मेदारी सरा दाद रोजे आसार बदल दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ईमान लरून को रोज़ा तो सिने फ़र्ज़ करी शुवी दे कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लकसरंगी दरोज़ा साबिक़ा उम्मतों बांधे हम लिखली शुवी वा फ़र्ज़ करी शुवी वा लअल्लकुम तत्तक़ून। दो दी दो पारा
سابق امتونو نه هم فرض شوی و تاسې نه هم دې دپاره فرض شوه چې تاسې تقوا حاصله کړئ. الله رب العالمین د روژې د اثار د تقوا دا خپلې ذمهدارۍ سره بیان کړی دی. یعنی مانځ کې بندگانو سره اګریمنټ کوي خدای. یو صلوات واستوئ پیغمبر. الله د خپلو بندگانو سره اګریمنټ کوي، معاهده ده کوي چې تاسې روژه وساتئ او د روژې زه ذمهوار یم چې تاسې د روژې ساتلې سره تقوادار وګرځېږئ. عرض مو وکړو چې تقوا اصل د تقوا دار و مدار هغه د دوو شیو باندې دی. نورو سره د تقوا درجاتی، خو اصل د تقوا دار و مدار د دوو شیو سره دی. که دا دوه شیونه شته نه تقوا شته، که دا دوه شیونه نشته نه تقوا نشته. هغه څه شی دی؟ هغه واجباتو باندې عمل کول دي او حرامو نه ځان ساتل. که هر چا واجباتو باندې عمل وکړلو، حرامونه یې ځان وساتلو، نه هغه الله سره تقوادار ولیکلی شو. البته هغه شرایط خپل ځای کې څه حب اهل بیت سره وي. بغیر د حب اهل بیت نه خو هیڅ شی معنا نه لري. ولایت اهل بیت نه بغیر خو هیڅ شی معنا نه لري. حتی توحید معنا نه لري، حتی نبوت معنا نه لري بغیر د حب اهل بیت نه، ولایت اهل بیت نه. عمل خو ورسته خبره ده چې هغه بنیادي عقیدې دي، هغه هم بغیر د حب اهل بیت نه معنا نه لري. نو عرض مدا کول ورونو چې الله رب العالمین بندگانو سره دا اګریمنټ کړی دی چې که چیرې ته روژه وساتې نو تا کې به روح د انقیاد پیدا وشي. د انقیاد د عبودیت روح به تا کې پیدا وشي. کله چې عبودیت روح انسان کې پیدا شولو وشه دا روح څه شی دی؟ دا دویم عبارت د صلاحیت او د استعداد. اورونو یورې خو زه بیا سوال درته کوم، د خپل وتا لږ لږ ځایونه شته دي دغه وطن کې، د خپل وتا ځایونه شته. یورې خو بیا سوال کوم، ډېر په تکلیف سره خلک ارنوځي دا د څیرسي. یورې به بیا پاڅېږئ تکلیف در کوم. اللهم عجل ما فی فرج مولانا صاحب الزمان. کوشش وکړئ د خپل وتا چې د خلکو ته ځای وشي. ټول جامع سره یو صلوات واستوئ. چې کله بنده ته روح د انقیاد راغللو، د عبودیت او د تعبد د بندګۍ روح انسان ته راغللو وشه بیا انسان واجباتو باندې هم عمل کولی شي و حرامونه هم ځان ساتلی شي. ویلې هغه کې قوت پیدا شو، تقویت پیدا شو، هغه ته توفیق د رب راغللو، روح انقیاد ورکې پیدا شو، د تعبد د بندګۍ استعداد ورکې پیدا شو. روژه انسان کې استعداد د بندگی پیدوی یعنی واجباتو باندې عمل کوانی و حرامونا جان ستنی یعنی بلفظ جامع خدای تا بنده شوانی.
یو لفظ څنګه دا ټولو باندې شامل وي هغه انده څه خدای ته د بنده شونې استعداد څه ورکوي ډېر ګټې ورکوي که نه وایي نو انشاءالله ښه به وي لمونې کې سلوکه څه هغه نه کړو گونج نه کړو یو صلوات واستوئ پیغمبر نه او ورونو نو عرض مو وکړلو څه دا د روژې اصل مقصد دی څه الله رب العالمین بیان کړی دی و دین علاوه روایاتو کې د روژې فواید و ثمرات نتایج بیان شوي دي او ورونو هغو اثارو کې یو اثر د روژې څه پرون تاسې خدمت کې ما عرض کو هغه دا دی چې روژه سبب د مساوات دی برابری دی د خدای بندگانو په منځ کې الله رب العالمین روژې سره غواړي ټول بندگان یوې سطحې کې وکسي یوې سطحې باندې وکسي او ورونو د خدای بندگانو کې امیر غریب حاکم محکوم سرمایه‌دار فقیر دا ټول الله غواړي یوې برابرې سطحې کې وکسي ټول یو شان وي که خوله وچوي د حاکم هم وچوي د محکوم هم وچوي که مزاج ډسټرب وي د حاکم هم ډسټرب وي د محکوم هم ډسټرب وي که تږی وي حاکم هم تږی وي محکوم هم تږی وي او ورونو دا مساوات دا برابري دا د قومونو زندګۍ دپاره تاسې یقین وکړئ چې دا نسخه یې بې بدل دی قوم حاله زنده پاتې کېدلی شي به حیثیت قوم چې هغه کې د دوه شیونه ورکوي کوم قوم کې چې د دوه شیونه وي هغه قوم زنده دی قومي حیثیت سره چه شی یو عدل و مساوات برابری حقوقو کې ورونو که پلار حقوق لري په اولاد باندې مور حقوق لري په اولاد باندې نو مقابل کې د اولاد هم حقوق لري په پلار و مور باندې که سرمایه‌دار حقوق لري په غریب باندې په فقیر باندې نو مقابل کې د فقیر هم حقوق لري په سرمایه‌دار باندې او ورونو دا حقوقو یو بل ته ادا کونه برابرۍ بنیاد باندې حاکم حق د حکومت ادا کی رعیت حق د محکومیت ادا کی حاکم به هم امن کی وی رعیت نه رعیت به هم امن کی وی حاکم نه که همسایه حقوق د همسایه ادا کی همسایه به برابر بنیاد باندې همسایه به هم امن کی وی همسایه نه که پلار و مور حقوق د اولاد ادا کی پلار و مور به امن کی وی اولاد نه که اولاد
حقوق د پلار و مور ادا کی او ورونو اولاد با امن کی وی پلار و مور نه. پرون تاسې خدمات کې ما عرض وکړلو چې مسئله د حقوقو دا د عدالت په بنیاد باندې ده، د مساوات په بنیاد باندې ده، برابری په بنیاد باندې ده. طرفین حقوق دي، یو فریق که حقوق ادا کوي چې بل فریق حقوق ادا نه کوي، دوی منځه امن نه رسي. که چیرې سرمایه‌دار حقوق ادا کوي غریب ته، خو غریب حقوق نه ادا کوي سرمایه‌دار ته امن نه رسي. که غریب حقوق ادا کوي سرمایه‌دار ته، خو سرمایه‌دار حقوق نه ادا کوي غریب ته امن نه رسي. ورونو امن زندگی د پاره لازمی شرط ہے. زندگی قومی حیثیت سره، اجتماعی حیثیت سره دو شرط سره مشروط ہے. قوم اعلی زنده پاتې کېدلی شي چې د قوم افرادو په منځ کې عدالت وي، مساوات وي. قوم اعلی زنده پاتې کېدلی شي چې د قوم په منځ کې نظم وي، نسق وي. نظم یعنی هر چوک خپل ځای کې. مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام د کائنات و امام د فرمایش کوي رحم الله امرأ عرف قدره فلم يتجاوز حده. الله د رحم وکي هغه بندانې، یعنی هغه بنده حقدار د رحم دی. مولا نظر کی، مولا خو حقایقو نه خبر ورکوي. مولا چې کوم خبر ورکوي هغه د واقع حقیقت نه خبر ورکوي. هغه بنده حقدار د رحم دی، د خدای د رحم دی. ورونو هغه بنده د رحم قابل دی چې خپل حد وپېژندي، خپل اندازه وپېژندي، خپل مقدار نه پوه شي، خپل کیفیت و کمیت ورته معلوم شي، نو بیا خپل کیفیت و کمیت نه تجاوز نکو، بهر نه وځي. ورونو هر چا د پاره خپل کار دی. یو جاهل یو د شریعت په اصولو باندې ناواقف انسان که ځای کې د عالم کېناستو قوم نشي زنده کولی. سوچ مې دی خبرې ته. ورونو ای جاهل حق دا دی چې راشي زنګونونه ووایي عالم ته کیني. حق د عالم په جاهل باندې دا دی چې جاهل ته نه پوښتنه وکړي، سوال وکړي. حق د جاهل په عالم باندې دا دی چې عالم خپل علم ورسره شیر کړي، علم ورسره تقسیم کړي، خپل علم ویر کړي جاهل ته، عالم کړي، د شریعت احکام د شریعت حدودو باندې خبر کړي، پوه کړي. همانداشان ورونو تاسې نه قربان شم، یو غیر ذمه‌وار کس که د یوه ذمه‌وار کس په ځای کې کېنستو قوم ته خیر نشي راوړلی. سوچ مې دی. هر یو کس په کار دی خپل ځان وپېژني، خپل مقدار وپېژني، نو هله به بیا هغه حقدار د رحم شي، استحقاق به د رحم پیدا وکړي چې الله هغه باندې رحم وکړي. ورونو که چیرې قوم افرادو کې دا نظم نشته، قوم افرادو کې هر سړی خپل مقدار پورې نه دی، خپل مقدار نه زیاتی کوي، تاسې نجر شم د هغه قوم زندگی ختم کیدونی دی. هغه قوم باندې
د الله رب العالمین طرفه تنبیهات ارچی کچیره تنبیهات و اثار وکو ورونو تاسی نجار شم قوم بیدار شو هر چو قوم کی خپل منزلات او پیژندو خپل مقامی او پیژندو خپل حد نه تجاوز نکولو الله اگر قوم سره مدد کوي ید الله علی الجماعه اتفاق معنان داده ورونو تاسی نجار شم اتفاق معنان داده تعاونوا علی البر والتقوا ایو بل سره د تعاون معنان داده هر چوک خپل مدار کی وی خپل مقام کی وی خپل منزلات کی وی ای چوک خپل منزلات نه خپل مقام نه بهر قدم ما کی گدی ورونو که افراد تفری جوړ شو قوم کې ورونو تاسو نجار شم افراد تفری نتیجه څه ده افراد تفری نتیجه تباهی ده بربادی ده هر چا خپل اختیار شو ورونو کده هر چا خپل واک شو قوم کی خپل منزلات نه بغیر تجاوز کوي ایوا دسی بدنامی رولی څنګه بدنامی دا ذات سره مخصوصه نه وي بلکې پورا قوم ته تجاوز کوي نو هم دا کاس مجرم ده هم هغه قوم مجرم ده چې هغه قوم سترګې غړوي دا ورته داسې بدنامي جوړوي دا لیارې کې ورته داسې کاڼي چوي دا داسې کندې ورته لیارې کې جوړوي چې قوم په لویږي قوم په بربادیږي هم هغه قوم گناهکار دی چې هغه د دغه لاس نه نسی ورونو امام صادق علیه السلام یو مثال ذکر کوي نظم د پاره د قومونو نظم د پاره یو مثال ذکر کوي چې کچېرې پنځه کاسه وي کشته کې سپروي هر یو د خپل د نستی ځای خسته وي مالک شوی وي هر یو خپل ملک کې ناسته ورونو دغو کې یو کس لګیا شي خپل جیب نه چوره چکوره وبسي د خپل ځای کې خوڅه کوي سروای کوي کشته کې د کوم ځای دی ملکیات دی دغه ځای کې دو سروای کوي کله چې دا سروای وشو دغه کشته کې اوبه پر نوتلی شوه دا کشته اوبونه په ډکېدلې شوه ورونو دغه کشته انجام به څه وي دغه کشته انجام به غرق وي که نه به وي چې کله غرقېږي نو بیا به بېله مغه کاس غرقېږي چې چا د خپل ملکیات کې سروای کړی وي او به د پنځه کاسه ټول ورکې غرقېږي آیا د دغو څلورو نورو کسانو دا وظیفه نه ده دا فریضه نه ده چې دا یو سړی غواړي قوم غرق کړي دا یو سړی غواړي قوم ته تباهي جوړه کړي بربادي جوړه کړي د نور قوم دا وظیفه نه ده چې د هغه لاس ونیسي ورونو ما پرون درته عرض وکړلو چې که چیرې خو ته غواړې دا کارونه دا اصلاحات دا اصلاحي پروګرامونه که چیرې ته غواړې د حکومت په ذریعه سره وکړې نو دا د ته ګمان کوي لیوه باندې د میږي چې دا میږه دی لیوه میږه نه دی ورونو لیوه دی هغه تو ته لیوه دی هغه چې راغلی دی تا ته یې غوښونه تېره کړي دي چې تا نه غوښې وشپېلوي په جرمنو د نه غوښې وشپېلوي په جیلو د نه غوښې وشپېلوي تا نه تکې بیلې کي نورو ته یې ویر کي هغه راغلی دغه مراد و مقصد دپاره دی نه هغه څنګه تا ته اصلاحي پروګرامونه وکړي که چیرې ته غواړې
څه ورسره غرق نشي، ته غواړې چې ورسره تباه نشي. ورونو نو تا ذمهداري دی، ما ذمهداري دی څه د هغه لاس ونیسو چې قوم ته تباهي جوړوي، قوم ته بدنامي جوړوي. او ورونو تاسې یقین وکړئ که چیرې یو ځای نه اوبه جوش کا، یو حوض ده د اوبو، هغه نه یو اوبه راوځي، اوبه ته نه ځي، نو که چیرې ته بهر پلوه هر څومره کوشش وکړي خو بهر طرفه ته هغه اوبه نشي بندولی. تاسې زمیندار یوئ، ما نه دې باندې تاسې ښه پوه یوئ چې څو پورې تا هغه علت هغه سبب ختم نه دی کړی، چې کوم علت کوم سبب نه دا اوبه زیږي وره پورې ته هغه اوبه نشي بندولی. تاسې نجار شوم په ډونګو په ډبلیو په والو په ټکولو دا اصلاح نه کیږي. او ورونو دا والو ټکولو خبرې نه دي، دا د سوچ خبرې دي. مل بیٹھ کر سوچ ہونے پکار دے دغو خبرو نے دا بے شرمے دا بے ذاتے مو تا کم ځای نه راغللې، دا بے ذاتے دا بے شرمے مو تا کم ځای نه پیښې شولې. ورونو تاسې یقین وکړئ چې کومې ورځې نه چې ما ورته ناموس، ما ورته خویندې لوڼې، ما ورته په اجازات سه، بلکې خوشحالۍ سه، بلکې شوق سه، بلکې ما ورته په تحریک سه، بلکې ما ورته زور سره چې کومې ورځې کور نه راوتلي دي د انجیوز په نامې باندې، د هیلث سینټر په نامې باندې، د سکول په نامې باندې، د کالج په نامې باندې، د یونیورسټۍ په نامې باندې. او ورونو همغې ورځې نه تا ته دا فساد جوړ شوی دی چې ټول قوم ځان سره غار کړي. د دغې بېناموسۍ سبب، د دغې بېناموسۍ سبب هغه د ښځو کور نه راوتل دي. ورونو تاسې نه قربان شم، سوچ په وکړئ، فکر په وکړئ، آیا ما و تا ته د خپلې خور لور عفت خوښ دی که تنخواه؟ صلوات واستوي پیغمبر. همانداشان سترګې غړوو کسو باقاعده دکانونه ما و تا بچی تبه کېږي، د شرابو دکانونه چلیږي، د چرسو دکانونه چلیږي، د پودرو دکانونه چلیږي. ورونو علاوه د دکانونه موبایل متحرک دکانونه جیبو کې، یو لاس کې نوٹ ورکوه بل لاس کې پړی دیر کوي. صلوات خو واستوئ پیغمبر نه. کیا کسی زیا کسو. ورونو دا د چوک خلی نه خوست نه چوکو ته راغلي دي، نه تهران چوکو ته راغلي دي. اندی ما ورته بچي د په دغو تبایۍ وخته کوي. او زه ورته د نظر کوو، زه ورته د کسو. ورونو تاسې نه قربان شم، همانداشان دا الله رب العالمین څه د مکې معظمې ام محترم ځمکې ذکر څه کوي، نما ورباندې خدای څه کېږدي؟ ام القرى، د کلو د شهرو مور. ورونو هر وطن کې څه ته اوسې، هرې خاورې کې څه ته اوسې، هرې ځمکې باندې څه ته اوسې،
لکه څرنګه ته دعا کوله وړوکی وي، تا دعا کوله رزق د مور سینونه وخوړلو، د خدای رزق تا د مور سینونه وخوړلو، ورونو اوس د ته رزق دغې ځمکې نه خورې. دا ځمکه تا ته د مور حیثیت لري، هر چا ته د مور حیثیت لري. ورونو ځمکه مور بللی شوي دی. ورونو علاوه د دینه ځمکې داسې ځمکې شته چې هغه باندې مسجد زرار جوړ شو مدینې کې. رسول الله ته حکم وشو ورشه دا مسجد زرار رنګ کا، ور واچوه ویسېځوه. توجه ما سره ورونو داسې ځمکې شته چې هغه نه د کفر تبلیغات کیږي، داسې ځمکې شته چې هغه نه د نفاق تبلیغات کیږي. لیکن دا ځمکه چې کومه ځمکه یې موتا دی، دا خو د یو مخصوص حق لري موتا باندې. هغه حق څه دی؟ هغه حق دا دی چې دغې ځمکې باندې موتا د حسین نامه اخیستی دی، عزادارۍ مو په کړي دي، جلوسونه مو په کړي دي. دغې ځمکې باندې موتا علی ولی الله ویلی دی. او که دا ځمکه تا دغه حق نه محرومه کړله، داسې کاس ته د ویر کړله، داسې کاس نه د ښار څخه چې هغه سره علی ولی الله نشته، هغه حسین نه یایي. ورونو تا دا ځمکه ذکر نه د خاندان نبوت محرومه کړله، دا ځمکه د ذکر نه د خاندان نبوت محرومه کړله. تا چې کله محرومه شوله ورونو که چیرې د قیامت ورځ وي ته به وکسې انشاءالله تعالی الله رب العالمین که هر گناه بخشی، هر گناه بخشی، هر گناه بخشی، خدا گناه به الله رب العالمین هیچ کله چاته ونه بخشی چې چا ځمکه ذکر نه د خاندان نبوت محرومه کړي دی. اورونو یو طرفه دای تو خپل کار دی څه کوي، ته پوه شه جهنم د پوه شه. لیکن بله طرفه خو ته د خپل د کار سره قوم ته تباهي جوړوي، قوم ته د بربادۍ جوړوي، قوم د تباه کوي. ورونو ته خرڅه کې، زه خرڅه کوم، تا نه لاړه، ما نه لاړه، ازادي شوه. اما و تا طرفه ونې غږ نشته، اما و تا طرفه روکتام نشته، نظام و انتظام نشته، لاس نیوللی نشته. ورونو بیا به د اخیر نتیجه تا څه وي؟ اخیر نتیجه، اخیر زندگی به تو انداسې وي لکه د فلسطینیانو زندگی د اسرائیلو سره. ورونو نه به د ناموس محفوظ وي، نه به د دین محفوظ وي، نه به د مسجد محفوظ وي، نه به د متمخانه محفوظه وي. ورونو تاسې نه قربان شم، عاقبت هم داسې کیدای شي چې ورو ورو کمزوري تا آخر دی حد تا ورسوی چې دا جنت مثال ملک تا لاس نوزی. صلوات واستوی پیغمبر. ورونو ټیک دی، د لمانځه خپل ځای کې عظمت دی، د روژې خپل ځای کې عظمت دی، د زکات خپل ځای کې عظمت دی، د خمس خپل ځای کې عظمت دی. ورونو تاسې نه قربان شم، خدا خو ما و تا انفرادي، ما و تا و د خدای په منځ کې خبرې دي. دا خو زه و ته د بنده په حیثیت سره د خدای بارگاه کې سر کېږدو،
تسلیم کیږو، خپل بندګۍ اظهار کوو. ورونو اجتماعي ذمہ داري د اجتماع د معاشرې د ولس د قومي ذمہ داري. اجتماعي ذمہ داري یعنی مو ژبې ته اکثر اجتماع معاشره رسی. ورونو مراد نه قومي ذمہ داري دي. ورونو د قومي ذمہ داري دا هغو نه اهم دي، دا هغو نه ضروري دي. تاسې نه قربان شم، کیدای شي انسان که چیرې قومي ذمہ داري کوي اسلام دایرې کې وي. قومي ذمہ داریو نه څه کله انسان خپل ځان بغیر ذمہ وار بولی، خاموشی کوي. رسول الله دی آئی من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس منهم. چوک صبح کی وریزه کی د مسلمانانو فکر ورسره نوی هغه مسلمان نه دی. کیدای شي د قومي ذمہ داریو باندې زه ورته اصلا اسلام نه وځو. کله چې اسلام نه ووتلو نو بیا لمونځ روژه دا خو مسلمانانو سره مؤمنانو سره تعلق لري. غیر مسلمان سره خو بیا لمونځ روژه څه تعلق نه لري. غیر مسلمان دا روژې ساتي، لیکن هغوی ته خو بیا دا فایده نه لري چې کومه تاسې ته لري. ورونو تاسې نه چار ضروری خبره دا ده چې قوم کې نظم پیدا وکړي. اول هر څوک خپل ځای وپېژندوي. څه جاهل یې ځان جاهل وبله، د عالم ذمہ داري مه اخله. چا څه زحمت کړی دی، چا څه مشقت کړی دی، چا څه یوه حصه د عمر د دین علم حاصلولو کې تېره کړې دی، د هغه ځای نه مه کېنه، ځان جاهل وبله. ورونو تاسې نه قربان شم، که زمیندار یې ځان زمیندار وبله، د دکاندار په ځای مه کېنه. که چیرې دکاندار یې ځان دکاندار وبله، د ادارې په ځای مه کېنه. که چیرې بیمار یې ځان بیمار وبله، د ډاکټر په ځای مه کېنه. ورونو اول علم الله امرأ عرف قدره فلم يتجاوز حده. د مولا دعا کې ځان شامل که، د مولا دعا واخله، د کائنات و امیر دعا واخله چې مولا دی ای خدای اغنی رحم وکه، چې هغه خپل اندازه پیژني، خپل مقدار پیژني چې څومره دی، موره وي هغه نه تجاوز نه کوي. موره ځان وبلي هغه نه تجاوز نه کوي. اول خپل ځان په متعلق ورونو خپل حد کې اوسه. دویم سوچ وکه کومې بیمارۍ موتو ته کوم ځای نه لګېدلي دي، هغه ځای وپېژنده، هغه علاج وکه. موتو قوم ته کومې بیمارۍ په کومې واجې لګېدلي دي، هغو واجو پیژندګلي وکه، اواج یې لرې که. ویلې معامله څه بنیاد نه لري نشي، بنیاد نه څه معامله لري نشي. تا بدن کې که چیرې د تبې جراثیم پیدا شوي دي، نو که چیرې ته ډسپرین وخورې، ډسپرین تا نه نیمې ګنټې دپاره تبه لرې کي. ورونو نو دا خو د تبې علاج نه دی چې څو پورې هغه جراثیم تا مړه نه دي کړي څه کومې تا بدن کې پیدا شوي دي. سوچ مه دی څو پورې چې هغه جراثیم تا نه دي مړه کړي، کوم شي سره چې هغه جراثیم مړ کېږي بنیادي علاج وکړه. بنیادي علاج څه څو پورې تا نه دی کړی، دا بیمارۍ تا نه نه وځي. بې عفتۍ ته فکر وکړه، سوچ وکړه کوم ځای نه راغله. ازادي نسوان نه راغله، ازادي کوم ځای نه راغله.
فکر ورته وکړه کوم ځای نه راغله، سوچ وکړه. ورونو تاسې نه قربان شم، ته لکه څرنګې د خپلو بچیو ذمهوار د نفقې همانداشان، ته ذمهوار د خپلو بچیو د عفت ساتنې، څه د هغوی عصمت وساتي، د هغوی عفت وساتي، اتاسه ناپاک نشي، اتاسه ګنده نشي. ورونو همانداشان هغه ګنده وي، اخصا وي چې تا قوم کې در کېدي هغه بهر وغورځوه، لرې که. خولې کې کله یو غاښ بیمار شو، شین شو، څه پرېږده خلو هغه ځان سره بل شین کوي، هغه غاښ لرې که، نور محفوظ که، بهر وغورځوه. ورونو د بدن عضو دی، خو د بدن سلامتۍ دپاره یې پرېږده، لرې که. کومې عضوې ته د کینسر لګېدلی دی، هغه عضوه هغه ټوکړه د بدن پرېږده، بهر وغورځوه، خو نور بدن حفاظت وکړه. ورونو تاسې نه قربان شم، که چیرې بیا هم انده کسان دي څه شراب خرڅوي، چرس خرڅوي، پودر خرڅوي، انده شراب دي، انده کسان دي څه امام ته ناموس ته بې عفتي راولي، انده کسان دي څه ځمکه خرڅوي، بیا تا ترس وایده مغاسې تی واده کې شاملې، تی مړی کې شاملې، مغاسې مړی ته را بولې، مغاسې واده ته را بولې، مغاسې جنازې کې شرکت کوي. ورونو تاسې نه قربان شم، نو په دانګو د بلیو دا نه کېږي. ورونو تاسې نه قربان شم، دې دپاره انتظام پکار دی، دې دپاره بندوبست پکار دی، قومي سوچ پکار دی، صلاح پکار دی، مشوره پکار دی چې ته په خپله ځمکې حدود څنګه محفوظ کوي. ورونو ما پرسه کال هم شاید تاسې خدمت کې عرض کړی و، جمعې ورځه دی که لږ ستړي شوئ نو ما ته معافي کوئ. پرسه کال تاسې خدمت کې شاید ما دا عرض کړی و، که چیرې ته د توري حدودو کې وګرځېږې، د توري هغه حدود څه هغه یې نیکه د ما او د تا ما او تا پلار ته سپارلي وو، ما او تا پلار ما ته وسپارلو، ما او تا ته وسپارلو. هغه حدود که ته وکسې حیران بشې څه توري، څوره وطن، څوره خاوره، څوره ملک ساتلی دی. په څه شي هغه یې په همدغې ساتلو څه دغې خاورې نه یې سر قربانولو، دا خاوره یې چا ته نه پرېښلله، سر یې ته نه قربانولو. خو دا کله دا هغه وخت چې توري پټکای پسې راولو، یا هغه وخت چې توري خیلې پسې راوله، اوس توری سرتوری شو. سرتوری خو سیوري ته منډې کوي، هغه خو ګرمه ته نه وځي. یو صلوات واستوئ پیغمبر. ورونو تاسې نه قربان شم، هغه خو شمنام کې زندگی تېروي، هغه خو سیرې ته زندگی تېروي، ایئر کنډیشن کې، هغه خو پنکې ته زندگی تېروي. ورونو هغه غرمو کې زندگی تېروي، هغه څه کو شبک، هغه څه کو میندان، هغه څه کو هغه ځمکې، هغه غرونه. ورونو هغه علاقې چې هغه پلار و نیکه د ما او د تا، تاسې خدای نه یقین وکړئ، زه اکثرو ځایو کې ګرځېدلی یم ښکار پسې، اکثر د علاقې ما لیدلي دي چې کومې تورې حفاظت کړي دي، داسې علاقه نشته چې هلته د توریو قبرونه ورکي نه وي. دغې خاورې نه یې سرونه قربان کړي دي، دا خاوره یې ساتلي دی. تاسې نه جار شو. نن که چیرې زه ورته دغه حالات کې و چې د کوم حالات کې روان یو، دا ای څه نن دی که سبا دی، دا ملک د زرغون شاه دی. صلوات واستوئ پیغمبر.
بس د ورونو جمعې ورځه دی تاسې نه قربان شم کله انسان خپل مال سار نه قربانوي د سار حفاظت کوي کله خپل سار مال نه قربانوي د مال حفاظت کوي کله سار و مال اردوه قربانوي د خپل دین حفاظت کوي دین ناغه مال سسام دی ناغه سار سسام دی تاسې نه قربان شم تاسې که سوچ وکوئ فکر وکوئ سار و مال څه دین نه ټول قربان کړي دي دین حفاظت یې کړی دی هغه ایکې وهستی دی جهاد کې دین محفوظ کو دین نه یې خپل ټول مالا قربان کو خپل ټول سرونه قربان کړل انسان سره وابسته څومره کسان دي د انسان ورونه دي د انسان زمن دي د انسان وریرونه دي د انسان تر زمن دي د انسان دوستان دي دا انسان سره وابسته کسان دي ورونو تاسې که وکسوئ کربلا کې حسین ورونه قربان کړل زمن قربان کړل وریرونه قربان کړل تر زمن قربان کړل دوستان قربان کړل څه دپاره څه دین محفوظ شي مال ټول قربان کو څه دپاره څه دین محفوظ شي ورونو نن ماته یو ټلیفون وشولو نما یې ماته نه وښیله خو ماته یې وویله څه زه یې وړکی یم نن جمعې ورځه دی موږ ته دا فرصت دی مخکې د چوټیانې وشي د سکولو د کالجو موږ ته دا فرصت دی چې نن موږ تا مجلس کې حاضر شو خو ما ته درخواست دا دی چې نن موږ ته د علي اکبر متعال ځوانان خو دنیا کې ډېر مړه شوي دي 18 کالو عمر کې مړه دي 6 کالو عمر کې مړه دي 25 کالو عمر کې مړه دي 13 کالو عمر کې مړه دي ځوانان خو دنیا کې ډېر مړه شوي دي ورونو خو د علي اکبر د ځوانۍ هرمان د خیالمن اکبر د ځوانۍ هرمان دی ورونو دا هرمان دا بیله ما و تا زړه کې نه دی دا هرمان د مور زړه کې هم و د بابا زړه کې هم و ورونو د بابا زړه کې هم دا هرمان و د مور زړه کې هم دا هرمان و هغه څه و هغه هرمان دا دی چې کوم مور و پلار اولاد کې کوم اولاد چې ژڼې شي مور و پلار زړه کې یو ارمان پیداویږي د اولاد ژڼېدو سره د مور و پلار زړه کې یو ارمان پیداویږي هغه ارمان څه وي هغه ارمان دا وي چې اوس مې د ژڼې زوی واده کړی او ورونو اشهد حسین زړه کې هم دا ارمان و د ام لیلا زړه کې هم دا ارمان و ورونو همدا مو په خپلو سترګو کتاب کې لیدلي دي ورونو چې کله د لسم سبع المنځه ته اذان علي اکبر ولویست خیالمن اکبر اذان وکړلو کائنات ورسره ولړزېدل خیمو کې فریادونه شولو خیمو کې شنوانې شولې ورونو حسین
علي اکبر ته ویله ما خیالمنه اکبره زه نن غواړم چې د سبې اذان ته وکړي. ویله بابا دا څه دپاره؟ ویله زویه دا دې دپاره چې ترور د خواهش کړی دی، امام مشر خور خواهش کړی دی، هغې ویلي دي چې نن سبې اذان علي اکبر نیوکي. خو ما خیالمنه زویه داسې اذان وکړه، داسې اواز کې وکړه، داسې لهجې کې اذان وکړه چې هغه لهجه د رسول الله وي، چې ما خور خیمو کې دا اواز دا اذان د رسول الله لهجې کې واوري. یی چې خیالمن اکبر ورو غونته ورته ویله بابا عجیبه خبره ده. ویله زویه څنګه؟ ویله ته غواړې ما اذان د رسول الله لهجې کې تا خور واوري؟ ویلې مدینې کې ما خور نشته، ویلې صغرا مدینې کې ما فرمان نه دی ناسته. بابا ته د خپلې خور سپارش کوې، زه د خپلې خور سپارش کوم. بابا امام یې تو قدرت لري، زه اذان کوم، خو ما اذان ما فقیر ما بیمار خور صغرا د ورونو یایي څه صغرا ناسته وه، امنه د خیالمن اکبر اذان واورېدو، پاڅېده راغله امې سلمه ته ان یاد زرې وي. لورې څه شي زرې دی؟ ویله خیالمن ورور مې سفر نه راغلو. ویله کوم ځای نه پوه شوې؟ ویله اذان مې واورېدل. ورونو کله چې خیالمن اکبر اذان وکړو، کربلا مجاهدینو تیمم سره لمنځونه وکړل، کله صفونه برشان شول، حسین خیالمن اکبر ته یوه اشاره وکړله، ما خیالمنه زوی اکبره لږ مو پسې راشه. اصحابونه اهل بیتونه یې لږ وریا کړو، ښې ته یې بوتللو، یایي چې یې ولوړ ځای ته یې وخېجول. ورونو په خپلو سترګو مې کتاب کې لیدلي دي چې کله یې لوړ ځای ته وخېجولو، لاس یې د اکبر مټو باندې کېښلو، مخې کو حسین تاسې ته وترسارو، تاسې ته یو پیغام و کوڅې وویله و دوستانو و ترسارو و عزادارو که څوک کور ته د زوی ډولۍ راوړو